بدقسمتۍ نه چې کومو خلکو له مونږه اوټ ورکړی دی او هغه مونږ یې سملو ته رسولي دي، نو نن دا خبره ثابته شوه چې هغې چې کوم دی مونږ سره بالکل د دشمنۍ کار وکړو، ځکه چې دا بچي چې کوم مونږه اپریشیټ کول او دوی له مونږ د ایوارډ ورکول یا د ایم ډي پرنسپلانو صاحبانو له مونږ ایوارډ ورکول، نو دا خو نه د پاکستان د دې کې پی کې بلکې د 400 د خاورې خلکو او هغه خلکو لا چې دا هغې په اوټ باندې دا خلک سملو ته رسېدلي دي، هغې چې دی نن موږ رانلل دومره زحمت یې ونه کړ چې هغې راغلی وي چې د بچو له په خپلو لاسو ایوارډ ورکړی وي. ګرانو کتونکو نن د 400 په تاریخ کې د پن لخوا یو ډېر لوی تقریب د هغه ماشومانو په اعزاز کې چا چې پوزیشنونه اخیستلي وو، هغه سکولونه چې د خپلو ماشومانو سره ډېرې زیاتې خوارۍ کوي هغوی ته ایوارډونه ورشو، یعنې ایوارډ سربني چې دغه یو تقریب او بیا چې کوم دی نو جاوید صاحب به هم ذکر کوو، خالد خان به هم ذکر کوو، خو نفیظ الله صاحب به نه یې ځکه چې د هغه ټیم چې کوم دی یقینا ډېر د ستاینې دی. ترجمان نصر ولاړ دی، سجاد علي تورنګزی څه به وایې نن ډېر خلکو دې کې شرکت ونه کړی شو. ډیره مننه علم خان بھائی ستاسو راتګ. نن چې تاسو څنګه وایي چې دلته ایوارډ سرمنی و نو دا په ضلع 400 کې چې څومره پرایویټ سکول کالجز دي او د هغې څومره پوزیشن هولډر ماشومان دي د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره دا ایوارډ سرمنی منعقد شوې وه او په هغې کې تاسو ولیدل چې ډېر په ګڼ شمېر سره طلبا شرکت وکړو، پرنسپل صاحبانو شرکت وکړو، ورسره ډېر درانه خواږه میلمانه رالل او دې پروګرام له یو خوند ورکړو. خو د دې پروګرام شاته بیا زمونږ یو میسج دی، هغه دا دی چې موږ دا پروګرام په دوران کې چې کوم چارواکي راغلي هغې ته موږ خپل یو میسج د بروشر په شکل کې ورکړو چې رقم دا بیجا ټکسونه په موږ لګي. زمونږ غټه مطالبه نفیس الله صاحب په سټیج باندې هم کړه، زمونږ غټه مطالبه دا وه چې پرایویټ ایجوکیشن نیټورک دی سوشل سیکټر ډکلیر شي، دغه زمونږ مطالبه ده او زمونږ دا تاسو ته خواست چې زمونږ دا میسج تاسو به راورسوئ. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، چونکې د پن دغه تقریب چې را جوړېده پوره یوې میاشت نه زیاته د هر سړي په خپل خپل ځای باندې دا شاته وښایې جاوید صاحب چې کوم دی دغه مولانا صاحب څه نوم دی سیف الله شهید سکول والا دا ټول کتل چې دوی کومې خوارۍ ما کتلي دي که نه نو هغه دي. خو صدر صاحب ما ته خو ډېر افسوس دی او ما خپل افسوس څرګندونه وکړه، ایوارډونه هم تیار نن ایم پی ای ایم این ای هغه په دې تقریب کې شرکت ونه کړی شو، نو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبۍ خو شکریا ادا کوم چې څونه زمونږ د پرایویټ سیکټر د طرفه کومو ملګرو شرکت وکړو، دغه هان صحافي برادري مونږ له چې دی نو ډېر په اتفاق باندې راله، د هغې سره سره چې کوم اوټ میلمانو د پېښور بورډ چیرمین صاحب هم راله راغلو، د ډپارټمنټ خلک هم راغلو، خو بدقسمتۍ نه چې کومو خلکو له مونږه اوټ ورکړی دی او هغه مونږ یې سملو ته رسولي دي، نو نن دا خبره ثابته شوه چې هغې چې کوم دی مونږ سره بالکل د دشمنۍ کار وکړو، ځکه چې دا بچي چې کوم مونږه اپریشیټ کول او دوی له مونږ د ایوارډ ورکول یا د ایم ډي پرنسپلانو صاحبانو له مونږ ایوارډ ورکول، نو دا خو نه د پاکستان د دې کې پی کې بلکې د 400 د خاورې خلکو او هغه خلکو لا چې د هغې په اوټ باندې دا خلک سملو ته رسېدلي دي، هغې چې دی نن موږ رانلل دومره زحمت یې ونه کړ چې هغې راغلی وي چې د بچو له په خپلو لاسو ایوارډ ورکړی وي، دغه هم پرنسپلانو صاحبانو له ایوارډ ورکړی وي، د هغې سره سره چې دی مونږ دی له چې دی نو عزت افزایۍ دپاره قیمتي شیلډونه جوړ کړي، هغه هم چې دی نو هغه مونږ ته په ځای باندې پرېښودل. نو افسوس صد افسوس چېرې مونږ باندې دا کم خلک مشري کوي، نو بس خدای پاک نور خو څه نشم میلی، خو خدای دې مونږه د دې د دې مشرۍ نه خلاص کړي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، زه به نفیس الله صاحب سره بیا په دې باندې خبرې اترې کوم چونکې اوس پروګرام اوږدېږي، د دې شاته چې د کوم سټاپ چې کوم دغه وي دې تقریب دپاره دوی دونه تیاري کړې وه او د دغه ایم پی ایګانو ایم این ایګانو د ادرسۍ دپاره د حوصله افزایي ماشومانو له پکار وه او هغوی ته د عزت ورکولو دپاره چې کوم دی نو هر سړي له کور ته لاړل، اپوزیشن کې هم چې کوم کسانو داسې ډېر هغوی هم رانلل، خو د دوی ذمواري وه د ایم پی ای او د ایم این ای ذمواري وه، ځکه چې دې کې زیاتره بچي دا ټول دوی ته ووټ ورکړی دی. نو ډېر افسوس خبره ده، خو بهرحال د دوی چې کومې غوښتنې دي دا غوښتنو نه پټ شوي دي، خو پرایویټ سکولونه چې کوم دی نو دا ځان ته مه راپاروئ، خو دا هم ځان ته راپار کړل. نن په سرکاري سکول باندې څوک اعتماد نه کوي، ستا سکول کې نه باتروم شته، نه پکې کمره شته، نه پکې بل څه سهولیات شته او دوی دغه یتیمان پرې دغه ماشومانو ته په ستا په هغې په 32,000 ما صدر صاحب نه ورمه چې 32,000 خرچه پرې راځي او دوی په 1000 باندې او په 1500 باندې او په 1500 باندې ماشوم دی. په دې هر څه به بیا خبره ترې کوو، خو نن ولې زه داد ورکوم، خراج تحسین ورته پیش کوم. د 400 صحافیان واقعي چې ډېر په اتفاق رالل او دومره لوی تقریب چې 400 په تاریخ کې په لومړي ځل
ما د پرایویټ سکولونو دغه شان تقریب ولید. بیا هم د مشال شادي خال والا مننه کوو او تمام ته ساتو چونکې دوی شاګرد دی نو حمدالله جان صاحب دی د دې غونډو نو هغوی ورسره دا دی اویس به هم را سره موجود دی دارواخا د مکرم خان حاجي صاحب پرزن چې زموږ د دې 400 هغه خیره ده چې تاریخ کې ځان ژوندی ساتلی دی. نن هغې خلکو چې کوم دی باقاعده د دې تقریب دپاره تیاری خپل ټیمونه وختونه پیسه هر یو شی خو چې دا ماشومان او دا کم سکولونه چې خواري کوي چې هغوی ته حوصله افزي میلو شي دغه د صدر صاحب او دغه د ټیم کارو خبرې ډېرې کېږي خو انشاءالله بیا به خبرې ترې کوو خو بیا مزمت کو د ایم پی او د ایم ان اې دغه بې حسې